بس ویل ته مې نه یې خو ستا نه نفرت کوم. بس ما خپله تمانچه راواخیستله، د خپل کور حفاظت دپاره م ساتلې او په هغې باندې ما پیرو په دا ولګېد چې ما د خور مړه کړه او راشه دا سنبال کې او چې دی نو زه بیا یې نه پس دې تښتېدلی بیا ډېر ظلم کړی، زیاتې یې کړي دي، د انسانیت قتل یې کړی دی. بس هغه ته مې سوال جواب وکړو، مال راشه خور دی مړه ده ویویسه مړه ده که ودې ویشته دا دې ومې ویشته. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو، نواز منګل یم اور دا مهال انویسټیګیشن بیورو مردان کې موجود یم. اس پی انویسټیګیشن بیورو ده. دا انویسټیګیشن د عملي له اړخه جهانګیر صاحب کوم چې سب انسپیکټر دی او دا د صدر تاني یو وقوه ده چې تاسو ته مونږ ښایو چې دغه دا ملزم دی چې دا واده وکړو او د واده په ورځ یا په سبا باندې د خپله کور والا قتل کړه. واده یو خوشحالي ده، د به ورته سامانونه م کړي په دغه ګرانې کې سونې که ریټ وګوري یو های دی، یو مهنګایي ده، په ګرانې کې ورته د سامان هم وکړو او بیا د واده په ورځ او په سبا باندې دغه خپله هغه ناوي کوم چې هغه هم د چا لور ده د چا خور ده نو اوس هغې چې دې له ورکړه دې دپاره خو یې نه ده دا لور یې دې له ورکړه دې دپاره خو یې نه ده ورکړي چې یاره ته به هغه قتل کړی او یا به د ظلم دپاره به ورکړي یا به د جبر دپاره ورکړي. لور خور خو د لور خور یا د کوري یا د ګوري دا زموږ د پښتنو یو دغه یو کانسپټ دی، یو سوچ دی چې موږ اکثر دغه د لوریانې رشتې کوو نه خو موږ هغې ته دا حق ورکوو نه هغې نه موږ تپوسونه کوو. که تپوس دې کوو او دغه حق ورکوو نو ډېره زیاته به ښایي. نور تفصیل خلو چې دا ولې دا خپله ښځه قتل کړه. سب انسپیکټر جهانګیر صاحب ډېره زیاته مننه. دغه د ملزم ولاړ دی د ده کړه وړه د ده څه کار دی، د څه کړي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د په 8/9 تاریخ باندې د دې میاشتې 8 تاریخ په 10مه میاشت باندې د ده واده وشو او په 9 تاریخ باندې د دې میاشتې په سبا باندې د شپې ده دا وقوع وکړه چې خپله ښځې قتل کړه. د ده د پلار په راپورټ باندې د جینۍ د پلار په راپورټ باندې بیا باقاعده اف آی آر درج کړی شو او بیا موږ خپله چانبین وکړو، موقع ته لړو، نقشه موږ هم جوړه کړه، کم ایویډنس و شهادت و هغه موږ ټول اکټا کړو. بیا د ده خلاف مختلف ځایونو کې چاپې شروع شوې او خپل خپلوان او غیر چاپې رسونه علاقات دي دهات دي ټولو شاګردي کې افسرانو ډېر لوی ایکشن واخیستو، خاص کر آر پی او صاحب او ډي پي او مردان اس پی انویسټیګیشن په دې کې بیا یو سپیشل ټیم تیار کړو. په هغې کې دا کیس ما سره و، په دې کې ایس ایچ او صاحب تانه صدر او افضلي خان انسپیکټر او ډبل ای تانه صدر، په دې کې موږ ټول خواري محنت وکړو او تکنیکل طریقو سره موږ دا ملزم چې دی ګرفتار کړو. د نن عالي قتل چې دی برآمد کړه. کومه تماچه چې د خپل حفاظت له ساتلې وه او په کومې چې خپله بیبي وفات ویشتې وه نو هغه تماچه د خپل یو رشته دار کریخې وه، د هغې کور نه هغه برآمد شو. د شناخت یې وکړو او پس د شناخت ته د موږ ته حواله کړو چې دغه تماچه ده چې په دې ما خپله ښځه ویشتې. څو ډزې ویشتې وې دې؟ دا یو درې ډزه لګېدلی چې صحیح ده. په سر باندې پر املا او هغه باندې. د ولې داسې وکړو؟ انویسټیګیشن څه وایي ستاسو؟ ده وایي چې دا د دې واده په شپه دې وایي چې دا بس خفه وه، د واده په لومړۍ شپه باندې دا خفه وه، زما ناراضه وه او بیا په دویمه شپه باندې ده ورته وایي چې ولې زما نه په څه وجه زما نه خفه یا زما زه دې خوښ نه یم. بس هغې ورته ویلي چې ته مې خوښ نه یې او زما ستا نه نفرت دی. بس بیا د بیډ نه هغه تښتېدله، د تماچې ته لاس کړی دی او بار ورپسې ورتې د هغې ویشتې ده صحن کې بیا مړه پرته وه. نو په دې کې افسرانو دغه ډېر زیات دلچسپي وه او دا به انشاءالله الله تعالی به موږ له بری راکړو او دا موږ به 10 ورځې پس موږ دې ګرفتار کړو. د اف آی آر کې مدعیان څوک دي؟ دې کې اف آی آر کې د جینۍ پلار مدعي دی، ورور یې پکې تایید کننده دی. نامه دې څه ده؟ شیریار. خبرې تیزې کوو. د کوم ځای؟ د فضل کې. کار روزګار څه کوي؟ ماربلو کار. ماربلو کار کې. دا چې ستا کم واده شوی و
دا ستا په خوښه شوی و؟ نه جي نه، د مور پلار په خوښه شوي. خو تا نه یې تپوس کړی و که نه؟ او کړی و. نو تا ورته څه ویلي و؟ مال به چې ستاسو خوښه ده ټیک ده. دا ښځه دې په کومه ورځ مړه کا؟ د ګل ماښام. ولې دې مړه کا؟ بس دا سر چې کومه خبره وکړه دا خبره وه. ته خپله خبره وکړه. بس ویل ته مې نه خوښ خو ستا نه نفرت کوم. بس ما خپله تمانچه راواخیستله، د خپل کور حفاظت دپاره م ساتلې او په هغې باندې ما پیرو په دا ولګي. وجه څه وه؟ بس وجه دقه وه، نور څه داسې وجه نه وه. تماچه را سره چېرته پرته وه چې تا تولې تماچه تا سره جوخته وه؟ په بیټ کې را سره پرته وه د پوم لاندې. ته پوهېږې نه چې تا دومره د خوشحالۍ ورځ ده او تا ځان سره تماچه هم جوخته ایښې ده. بس دا خو خپل حفاظت دپاره ایښې وه که نه. تا خو په حفاظت وکړو که ځان ته دې په کور وران کړو؟ بس وشوم. نو مور څه وایي، پلار څه وایي؟ لکه هغه خو م تاله درکړ چې یاره ستا بیبي شوه، ښځه یې تاله درکړه، خپل مور یې پرېښوه، پلار یې پرېښو، ستا کلي ته خپل کلی وایي. تا څه ورکو؟ سیله کې بس مرګ هم ورکو. نو ښه دې وکړو. یاره بس بدو شو خو اوس شوي دي. خپېمانه یې پې اوس؟ یاره او ځوان یې که نه؟ بلکل او. لکه ستا څه عمر دی؟ زما به 24-25 د هغې به څه عمر و؟ 18-20 به. 18-20 به. نو ظلم دې ونه کړو؟ بلکل او. ظلم دې وکړو که نه؟ تا به دې څو تولې کالي دې ورته کړي؟ یاره یو توله هم کړی. نو دا تا په اسانه وکړو که په ګرانه دې وکړو؟ یاره ښه په ګرانه وشو. دا چې دا واده ته تیاري کوله په دې کې به دې میاشتې لګولې. بلکل او. مور خوشحاله، خویندې به دې خوشحاله وي چې هله د لالا مې واده دی، خو لالا خو څه ښه ونه کړو که نه؟ بلکل او. نو چې دا دې وکړو بیا تښتېدې ولې؟ نو بس تښتېدو خو ځکه چې موږ ویلې چې بچ بش بچ به شو. ته چې وتښتېدې داسې چې بچ بشم؟ نه نو بس بچ کېدل خو نه و، خو هغه ټایم سره وتښتېدو که نه. ته خو خپېمانه نه یې که نه، دا ولې؟ نو بس ولې خپېمانه نه یو؟ ته خو خاندې، تا خو به ته داسې محسوسوې لکه چې ګډه بیزه دې ویشتي ده. دا د چا لور خور نه وه؟ وه بلکل. ولې نه؟ لکه اسلام څه وایي، که خوښي نه راځي نو اول به یې پوهه کړي، که بیا هم نه راځي بیا هم نه راځي، حد درجه شي نو اسلام وایي چې طلاق یې کړه. بلکل. نو تا خو د طلاق حد هم نه ور رسولی، ستاسو خو 1 ورځ 2-3 ورځې هم نه وي شوي، بلکل. لا 9 هم نه وه شوي. بس وشو چې څه وشو سره ښه ونه شو. نو چې دا تاسو داسې هغه کوئ نو بیا به د خلکو ته څه میسیج شي یار؟ خلک به څه زده کوي تاسو نه، نوي نسل نه. بس ښه ونه شو سره خو بس وشو. دا چې څه ټایم هغه تا نه وتښتېده چا رامنې کولې نه چې هلکه دې خان ورپسې پیسټل راغستی دی؟ نه بس اچانک خبره وه. اچانک بس داسې تماچه پرته وه راوچت دی که ډز 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 داسې. بلکل. دا خو تا مطلب پیله نه ورله ایښې وه؟ نه دا پرته وه دغه ځای کې، مخکې نه وه پرته وه. مخکې نه به پرته وه، بس د دې په کار راغله. بلکل. خلک دې ګوري څه وله ویل غواړي؟ نو بس زه به څه وویم؟ څه ووایه که نه چې څه دې کړي دي، دا دې ښه کړي دي، بد دې کړي دي؟ یاره بدو شو خو بس اوس پې خپه خو شوي دي. او دا رشته تاسو چې چا سره شوي دا ستاسو خپل وو؟ یاره دا زموږ رشته دار وه. هغې مور او پلار اوس څه وایي چې مطلب تا له راځي وایي هغه به م ښه خفه وي چې یاره دا لور خور خو ما دې له دې دپاره نه وه ورکړي یار؟ بلکل او خفه دي. جهانګیر صاحب دا خو داسې دی چې لکه مطلب خپېمان هم نه دی، یو خو تاسو څه وایي چې یاره دا خو یو د ظلم یو داستان دی، لور خور خلک ورکړي ستا دپاره کلی پرېږدي، مور پلار پرېږدي، د خاوند کلي ته کلی وایي. نو بس دا خو ډېر غلط کار کړی دی، بس پوه شوي نه دی، دوکه شوي دی، اوس ډېر پښیمان هم دی په خپله، او ډېر ظلم کړی دی، زیاتې یې کړی دی، د انسانیت قتل یې کړی دی، او بس دا د خلکو لپاره یو عبرت دی، خبرې چې د دې نه سبق واخلي او داسې غلط قدم اوچت نه کړي، خاص کر نوجوان نسل.
نو موږ ټولو ته ریکویسټ کوو چې په سوچ سمج سره فیصلې کوئ. مور او پلار ته هم وایو چې بھئی خپل زوی له خپل لور له واده کوئ نو په سوچ سمج سره کوئ، تپوس دې کوئ اسلام طریقې سره. خلکو له سویل غواړي لاست کې څه پیغام ورکول غواړئ؟ بس دا خلکو لپاره نمونه ده او دا سړی دې ویني ته چې کوم ظلم کړی کوم انتها او مونږ وایو چې آینده داسې څوک ونه کړي دا د خلکو لپاره یو سبق شي. علاقه قتل کې د څه یوز کړي؟ علاقه قتل کې د تماچې یوز کړی وه، هغې رشته دارو پرېښه وه، هغه اسفندیار نوم یې و، د هغه کور ته مو باقي ته دې بوتو او د هغې دغه وکړو، هغې ته مونږ ور وټکو، هغه تماچه روباسله مونږ ته یې پیش کړه، مونږ هغه هلته په موقع باندې د شناخت وکړو او پس د شناخت نه مونږ هغه واورېدو، پولیسو خلک قبضه کې چې واخېسته. بیا هغې نه پس مونږ د کور ته رالو، د مونږ د خپل کور وخو، بیا په هغه کور کې دننه د خپل پوینټیشن وکړو چې کوم ځای دی ولاړو، کوم ځای کې د بیبي باندې ډزې کړې، کوم ځای مړه پرته وه هغه پوینټ یې وخو، کوم ځای کې مور او خور د په برنډه کې په کټ کې ناستو هغې چیس کله، هغې پوینټیشن یې مونږ ته وکړو او دغه ټایم بجلي نه وه خو چونکې دغه سرې سیور لګېدلو، بیټرۍ انتظام ورسره و، هغې بلپ یې مونږ ته وکړو چې دا بلپ دغه ټایم کې آن و. نو وکړو چې دا نو ښه په روشنایي کې باقاعده شوې ده او پس د روشنایي پس د قتل نه بعد د چې دی د خپل اوښي ته ټلیفون کړی دی د جنۍ روډ ته عباد الله ته چې عباد الله خور مړه کړه او راشي دا سنبال کې او چې دی نو زه بیا یې نه پس دې تښتېدلی ای روله دې بیا رنګ هم وکړو، دا رنګ دې ولې کولو؟ بس هغه ته مې سوال جواب وکړو، مال راشه خور دی مړه ده یویسه مړه ده که ودې ویشته دا دې ومې ویشته او چې وتښتېدې دا 10 ورځې دې څنګه تېرولې؟ بس کله یو ځای کله بل ځای. نو خوشحاله وې په هغه 10 ورځو کې؟ نه خفه وم، خوشحاله چېرته. صحیح ده. عزتمندو دا هغه ملزم و چې دا خپله کور والا په د دې دا کومه دا وجه تاسو ته خو د موټیف یې وښودو چې هغې ماته ویل چې ته زما خوښ نه یې او د هغې نه پس بیا زموږ پښتنو سره او زموږ د خلکو سره دا تماچې دومره لنډې پرتې لکه د واده شپې ورځې دي، د خوشحالۍ ورځې دي، دې کې هسې هم د انسان که مازغه کارونه کړي نو دغه د تماچې د ځان نه لرې ساتل پکار دي. که تا مطلب ای سره تنازع راغلی یو څپېړه دوه هم په ښځه او په زنانه ذات باندې اول خو لاس وچتول هم ډېره سخته او لویه ګناه ده، ځکه دې دپاره اسلام او شریعت ډېرې واضحې فیصلې رالیږلي دي چې د کم نه موږ ډېر زیات لري یو په هغې باندې موږ عمل نه کوو. زموږ خلکه د خپلو لوریانو نه د خپلو بچو نه دا تپوس نه کوي چې لوري تا زه د فلانکي هلک له دغه دا رشته ورکوم ستا خوښه ده او که نه، پلار وایي چې ما ورکړي نو بس زه یم که نه، دا څوک ته چې دې نه به څوک تپوس کوي. نو د دې له کبله بیا دغه شان ډېرې داسې واقعي راشي چې په یې باندې خلک خفه شي، د واده ورځې د خوشحالۍ ورځې یا ومه نه پوره، لا میاشت نه پوره یا 2 نه پوره، بیا دغه شان واقعي چې کومې راشي هغه بیا د انسان زړه هم خفه کي او د دې معاشرې دپاره هم څه میسج او څه پیغام نه چې دغه شان دا واقعي راله. په دې کې بیا د SSP محمد سلیمان خان کوم چې SP انویسټیګیشن تعینات دی د هغو ټیم بیا سب انسپیکټر جهانګیر صاحب په دې کې خپل یو ښکلی انویسټیګیشن یو تفتیش دا دی وشو. الله دې وکړي چې دغه شان ملزمانو ته سزاګانې میلاوي شي او زموږ عدالتونه ښه دي دغه شان ملزمانو ته سخت نه سخت سزاګانې ورکوي. امید دی چې دغه شان ملزمانو ته به هم سزاګانې میلاویږي چې د چا لور د چا خور د چا هغه سحرې چې لا به اوس هم د دې په کمره کې به هماغه ستا به کمره اوس هم د سیرونه څه شی ډکه وي، بلکل اوس به هم پکې زه یم چې لا لوښي به پیک به وي، بلکل کولاو شوي به نه وي. د خپله خوشحالي خپله ښکلا په یو خبره باندې چې تا نه زه نفرت کوم او دا تماچه راواخېسته، یوم نه دوم نه 3 ډزې وویشتې کا او غوسه دومره ده چې د سپېړې او د غوزار په ځای هغې 3 ډزه وویشته او ورور یې وله کال وکړو چې راشه خور مې درله سمباله کا. دغه عالم دی جي ډېره زیاته مننه.